نو په شپږ ورځو کې الله تعالی د دنیا دا نظام چې کوم دی قایم کړی دی. اسمانونه او ځمکې د په شپږ ورځو کې پیدا کړي دي. د خالی دی ورځ ته چې خالی وي نو دا خالی دا ورځ دا به خالی پاتې شوی د دې وجې ته خالی وي. په دې شپږ ورځو کې الله تعالی د اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. نو دلته کې خو سوال راځي چې په هغه وخت کې خو ورځ خو هغې ته ویلی شي چې نور راوخېږي، شپه هغې ته ویلی شي چې نور پرېوځي. په هغه وخت کې خو نه نور و او نه ورځ وه نه شپه و. نو څنګه مفسرین وایي چې د څومره ټیم د ورځې وي په دومره وخت کې پیدا کړي دي. نو الله تعالی په یو سیکنډ کې هم پیدا کولی شو. دا الله قدرت دی. خو سنت دا دی چې الله تعالی یو کار تدریجن به تدریجن کړي، سټپ بای سټپ یو کار کړي په دمه دمه باندې. او انسان ته هم طریقه ښي چې یو دم به چې کوم دی کوټې ته ټوپ نه وای نو بیا به یو سړی خپه ږدي، بیا په دویم ږدي، بیا په درېیم، بس دمه دمه باندې به ښیږي. نو کوم کار چې په دمه دمه باندې ترقي وکړي دله خو بیا زوال راځي، زوال ولهم ډېر په دمه باندې راځي. او کوم څیز چې زر ترقي وکړي دی زر بیا زوال ته راشي، دی زر بیا ختمي. نو په شپږ ورځو کې الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو دا نظام کړی. الله تعالی د عرش په هغه وخت کې په اوبو باندې و. نو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چا تپوس وکړو چې د الله تعالی عرش په اوبو باندې و نو اوبه په څه باندې وي؟ نو هغه ورته وي اوبه په هوا باندې وي. وی هوا په څه باندې وه؟ وی هوا د الله تعالی په قدرت باندې وه. او د الله تعالی د قدرت نه لوی هېڅ څیز نشته. اوبه په څه باندې وي؟ په هوا باندې وي. او هوا په څه وه؟ نو هوا د الله په قدرت باندې چلېدله. نو دې کې بیا بله خبره نشته دی. اوس دلته کې خبره دا ده چې د ټولو نه ډومبې الله تعالی څه څیز پیدا کړی. نو بعضو ویلي دي چې الله تعالی د ټولو نه ډومبې عرش پیدا کړی. عرش خو دا حدیث چې کوم دی د دې دا قول چې کوم دی صحیح نه دی، دا روایت صحیح نه دی. بعضې وایي چې د نبي د خپل نور نه د نبي علیه السلام نور پیدا کړی دی. وی دا هم ټیک نه دی. او بعضې وایي چې د ټولو نه اول الله تعالی قلم پیدا کړی دی. نو دا قول چې کوم دی صحیح دی. د ټولو نه الله تعالی قلم پیدا کړی دی. کوم قلم چې تقدیرونه لیکي، تقدیرونه چې کوم قلم لیکي هغه قلم الله تعالی ټول نه ډومبې پیدا کړی دی. خپل عمل پته ځکه یو د امتحان لپاره د ځمکې اسمانونه الله تعالی پیدا کړي. نو داسې الله تعالی ونه وي چې کوم یو پکې ډېر عمل کړي، ورځ د قیامت په عملونه شمارلی نه شي، تللی به شي. نو چې څومره ښکلی عمل چا کړي څومره په اخلاص سره نو دومره په هغې کې وزن زیات وي. او چې ریایي پکې نو هغه عمل خو د سره الله تعالی قبلي نه. نو ښکلی عمل کوم دی چې هغه سنت طریقې پکې د الله تعالی رضایي پکې او د نبی علیه السلام طریقې پکې، نو دا ښکلی عمل دی او اخلاص سره وي. نو دا ښکلی عمل دی. خو چېرته دې خلکو د مشرکین مکه ورته ووایي چې تاسو به د مرګ نه وروسته دوباره ژوندي کېږئ او د دې په باره کې ورته قرآن واورئ، نو دوی بیا څه وایي؟ دوی وایي دا قرآن نه دی مګر دا ښکاره جادو دی. دا قرآن څه دی؟ دا د جادو خبرې دي. دا ستا کتاب نه دی، دا د الله تعالی کتاب نه دی بلکې دا ښکاره جادو دی. نو به کوم څیز پورې چې دوی ټوکې کولې د الله تعالی عذاب پورې، نو په هغه ورځ به دغې عذاب دا خلک راګیر کړي. نو استهزا به دوی کوله په عذاب پورې، استهزا به دوی کوله په قرآن پورې، استهزا به دوی کوله په نبي علیه السلام پورې، ټوکې به یې کولې، قیامت پورې به یې ټوکې کولې. نو الله تعالی وایي الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله یستهزئ، الله تعالی به ټوکې وکړي. نو الله یستهزئ، الله به ټوکې وکړي. نو الله ټوکو والا نه دی. مطلب یې دا دی چې الله تعالی به د ټوکو بدله ورکړي دوی ته. الله یستهزئ، الله تعالی به د ټوکو بدله ورکړي دوی ته. دوی چې کومې ټوکې به د دین پورې کړي نو الله به د دې ټوکو بدله ورکړي. څنګه بدله به ورته ورکړي؟ یو تفسیر یې دا کړی دی چې د جنت دروازه به د کافرانو ته لرې شي، داسې منافقینو ته. نو دوی به رامنډه کړي چې موږ جنت ته ځو، جنت دروازه به بنده شي. پسې بیا به ورته لرې شي، دوی بیا رامنډه کړي. چې دوی دروازې له راورسي نو دروازه پسې بیا الله تعالی جنت را بنده کړي. دغه عذاب به دوی دپاره ورکولی کېږي. اخره کې به دوی دومره ستړي شي چې جنت دروازه به دوی ته خوله وي، دوی بیا نه شي تللی. چې دا موږ سره الله تعالی د ټوکو هغه بدل را الله کړي.